په سویډن کې د قرآن پاک د بې حرمتۍ خلاف جمعیت علماء اسلام کوګا یونټ په کوګا لنډي سره چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه. د جمعیت علماء اسلام تحصیل جنرال سیکرټري کاری ماجد حسین اخونخیل په صدارت کې په شوې مظاهره کې مولانا بحرالحکیم، مولانا همایون خان، مولانا حامد خان کاری، محمد طاهر مفتی سرتاج علی، مولانا نوید کاری، عثمان الله کاری، شمس الحسین کاری، اسرار الدین او مولانا جاوید علی نه علاوه د جمعیت کارکنانو، عام خلکو، ناظم مندن نصیب خان او تحصیل اقلیت کونسلر اشوک کمار ګډون کړي وو. مظاهرینو د سویډن جنډې ته ور واچو، د سویډن خلاف او د اسلام زنده‌باد ناربازي وکړه. مظاهرینو ته مولانا بحرالحکیم، مولانا همایون خان او مولانا حامد خان خطابونه وکړل. مقررینو وی چې په سویډن کې کم ګستاخ د الله د کتاب قرآن پاک به حرمتي کړي، د سره په ټوله دنیا کې د مسلمانانو زړونو ته ازار رسیدلې. هغوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر ته زر دې د سویډن سفیر د پاکستان نه وشړي او د سویډن د هر قسم مصنوعاتو دې په حکومتي سطح بایکاټ وکړي شي. چې په یورپي ممالکو کې یو ملک سویډن زموږ د قرآن کلام الله بې حرمتي کړې ده او هغې دا جرأت کړی دی چې زمونږ هغه کلام چې الله رب العزت د تمامو انبیاو په سردار خاتم النبیین محمد رسول الله باندې نازل کړي کلامو، د هغې بې حرمتي هغې خلکو کړي دا موږ د دې دپاره راجمع شوي یو چې موږ او تاسو د خپلو مشرانو د خپلو حکمرانانو نه دا مطالبه وکړو او زمونږ د هغې نه دا پرزور مطالبه ده چې دغې سویډن سره زمونږ څومره سفارتي تعلقات دي هغه دې فی الفور ختم کړي شي او د هغې څومره سفیران چې دلته په پاکستان کې موجود دي هغې دې د دې ځای نه وباسي او خپل وطن ته دې ولېږي. زمونږ پرزور دغه مطالبه د حکومت وقت نه ده او عزتمندو بل الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې کله تاسو کلک مؤمنان یې، کلک مسلمانان یې، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو به په تمام امتونو باندې اوچت یې، تاسو ته به الله رب العزت فوقیت درکړي وي، دا نور خلک به ستاسو نه د لاندې خپل ژوند تېري خو چې تاسو کله کلک مؤمنان یې. عزتمندو نن موږ په خپله باندې په قرآن عمل پرېښی دی، د قرآن هغه تعلیمات موږ د سینو سره نه لګو، هغه موږ په خپل وجود کې نه راولو، نو دا غیرو ته زموږ دا کلام او زموږ دا دین یو مذاق غوندې ښکاري او د دغې د وجې نه هغې ته جرأت کېږي او زموږ او ستاسو د قرآن زموږ د دیني شعایرو بې حرمتي دغه خلک کوي. لومړی موږ له پکار دي چې موږ په خپله باندې د قرآن هغه تعلیمات خپلو سینو سره ولګو، نو بیا چېرته هم یو کافر دا جرأت نشي کولی چې هغې زموږ د کلام د الله رب العزت کلام قرآن کریم د هغې د سوځولو یا د هغې د بې حرمتۍ جرأت وکړي. خو موږ مسلمانان کمزوري یو او موږ د قرآن سره مینه نشته، موږ د قرآن د تعلیماتو سره مینه نشته، په دې وجه باندې هر ځای کې مسلمان وال خوري او هر ځای کې مسلمان مزوره دی او هر ځای کې مسلمان کمزوري دی. وجه هم دغه ده، نور قرآن ګواه دی په دې باندې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، خو چېرې تاسو کلک مؤمنان یې او کلک ایمان راوړونکي یې، نو چېرته هم یو کافر دا جرأت نشي کولی چې تاسو باندې غلبه ومومي. سره په احتجاج په یو مسله باندې دی، په یو طرف فکر باندې دی، هغه دا چې د یورپي ممالکو کې یو ملک سویډن نومې ملک کې یو ګوستاخ یو عیسایي هغه راپاڅېدلی دی او زمونږ ستاسو د اساسي، زمونږ د مرکزي، زمونږ د مذهبي او زمونږ د روحاني کتاب ګوستاخي په داسې انداز کړې ده چې هغې د تمامو میډیا مخې ته چې کوم دی نو هغه قرآن سوځولی دی، مسلمانانو ته یو چیلنج ورکړی دی، مسلمانانو ته دا پیغام ورکړی دی چې خو چې تاسو کې زور او طاقت وي، ستاسو دا مذهبي کتاب دا موږ ستاسو وړاندې سیږو، تاسو د دې جواب وکړئ. زما محترمو مسلمانانو ورو، موږ دغه خلکو ته
موږ دغه یهودو او نصاراو ته د دې ځای نه دا پیغام ورکوو که ستاسو دا خیال چې محمد مصطفی نشته، ابوبکر صدیق نشته، حضرت عمر عثمان نشته او حضرت علی نشته، بیا د دې صحابو نبا محدثین مفسرین فقها د علماء دیوبند بچي محمود غزنوي نشته، صلاح الدین ایوبي نشته، محمد قاسم مولانا محمد قاسم نانوتي نشته. یاد ساتئ الحمدلله زموږ د صحابو د انبیاو د تمام مسلمانان بیا د علماو محدثینو دا روحاني بچي الحمدلله په مخ د ځمکه باندې موجود دی. انشاءالله موږ به ستاسو نه د یهودو او د نصارانو د دې بدله خورو انشاءالله. زما وروڼو یاد ساتئ ځان په یوه مسله پوه کړئ، موږ د کفر ته وایو، موږ یهود او نصاراو ته وایو تاسو زموږ سره نه دشمن نه یئ، تاسو دشمني زموږ د 2023 سلنه په کوم وخت کې چې زموږ خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورغی، نو دې یهودیانو د نبي علیه السلام سره کومې معاهدې چې وکړې، بیا هیڅ شکلې وکړې، مسلمانانو ته تکلیفونه ورکړو. د هغې په پاداش کې نبي علیه السلام تاسو د مدینې نه شړلي یئ، دا بنو قینقاع ده، دا بنو نذیر دی، دا بنو غطفان دی، زمانو دا بنو قریظه ده، دا نبي علیه السلام د دغه پاکې خاورې نه وشړل او خیبر ته یې مخه ورکړه. انشاءالله موږ به د دې ځمکې نه ستاسو دا مخ چې کوم دی، ستاسو دا وجود صفا کوو او انشاءالله په ټول ملک کې په ټوله دنیا کې به د دې قرآن راځي انشاءالله. اسلام زنده باد.